مما رزقناهم ينفقون. او دریم صفت د مؤمن او متقی دا دی چې الله دله کوم مال ورکړی دی دی به د الله په لاره کې خرچ کوي. زکات، صدقه، خیرات، سرسایه، فطرانه، قربانی، مسجد، جمعات حق، غریب مسکین رشدار، د بچی د پلار د ښځې دا ټول حقونه به دی ادا کوي. موږ وایو که بس تش زکات دی، مالداران وایي تش زکات دی نور څه نشته دی. جمعات کې چندې مونږ غواړو دا چنده راوړئ خدای مو بخښ دا فلانې بیل جمع کړو دا جمع کړو دا مالدارانو سره دومره مال دولت دی دوی ولې نه ورکوي د الله په کور کې؟ موږ به چندې غواړو د الله کور دپاره. ولې ما خپل کور له چنده غوښتله چې خدای په نوم سره راکړي دا کور جوړوم، زما بیل راغلی دی خدای په نوم راکړي دا بیل ما چنده کړې ده خپل کور له، تاسو چندې کړي دي او د الله کور له موږ چندې غواړو. څومره د افسوس خبره ده. خو ځکه خو ویمه که نه چې کله ایمان مضبوط وي کلک وي نو انسان ته پته وي چې زه دا ورکوم د دې په بدله کې به الله تعالی ما ته لس چنده راکوي او یا چنده به الله تعالی ما ته راکوي. مدرسه جوړیږي، جومات جوړیږي، په محله کې یو غریب دی، یو مسکین دی، یو کونډه ده، یو ځوان بېروزګاره دی، د هغه حق دی په موږ باندې چې موږ سره څه وکړو که نه. ما دومره ډېره ترکاري او روټۍ پخ کړې ده خو چې روټۍ او لږ غوندې کې سالن او انګولی واچوم او دې غریب کره ولېږم نو څه چل به وشي؟ زه تشه ښوروا ورکره ولېږه، غریب سړی دی وس دې نه کېږي وخه موخه نشته دی دا ورته ولېږه. پیغمبر پاک امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي که ستا کور ته څوک د چیلۍ نوک هم راولېږي نوک دا هم مه واپس کوه وایي، دا هم مه واپس کوه ځکه چې د هغه به دا وس وي که نه. او چې نه د کلي خان وي او هغه داسې جومات کې 10 روپۍ ورکړي نو داسې شی جومات پورې خندا کې، خدای پورې خندا کې، د الله دین پورې خندا کې چې ته 10 روپۍ ورکړې جومات. زما وس د 10 زرو کېږي زه به 10 زره ورکوم، زما وس د 10 روپو کېږي زه به 10 روپۍ ورکوم.